حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ د حضور پاک په صحابو کې ډیر د لوی وړ صحابي تیر شوی دی او دی په صحابو کې په یو کم څلوېښتم مسلمانانو کې دی. څوک وایي د ده نه مخکې 38 مسلمانانو دی، 39 یو کم څلوېښتم دی. څوک وایي چې نه د ده نه مخکې یو کم څلوېښت مسلمانانو دی، څلوېښتم دی. او په قریشو کې بنو عدی او قبیله د هغې ته نسبت د هغې کې پیدا دی او ډېر مضبوط خاندان کې دی، ډېر مضبوط قریشي دی. دا هغه صحابي دی چې د ده غصه ډېره زیاته وه، جذباتي ډېر زیات و او بهادري ورکې ډېره زیاته وه. دومره بهادر انسان، صحابه ټول بهادر و الحمدلله، خو لیکن بعض انسان کې یو صفت د زیاتی په نسبت د نورو، نو ده کې دا شی ډېر زیات و چې کله به څه خبره د ده نظر د دین او د شریعت خلاف راله نو دی به بیا ټینګېدی نه شو، بیا به هغې کې کلک موقف نیولی او بیا به د خپل سر نه او د هر څه نه پکې ورتېر. نو کافرانو حالات کوئی ډیر دی، خو زه درته بعض اقتباسات ورته وایي داسې چیده چیته حالات ویم. کله چې دی مسلمانېده نو دغه ورځو کې کافران د رسول الله مبارک د نبوت دویم کالو د پیغمبرۍ او د حضور پاک د پیغمبرۍ لږ غوندې شهرت هم شوی روان روکېده او خلک هم لږ لږ اسلام طرف ته راتلل. نو د مکې کافرانو سره هم دا سوچ او فکر و چې دا خو زمونږ دین رو رو خرابېږي او زمونږ نه کسان رو رو ځي او مسلمانېږي او زمونږ د بوتانو یعنې زمونږ د خدایانو بدوي. نو هغوی لګیو دا میټینګونه به یې کول. نو یو ځل یو مجلس د کافرانو د مشرانو او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم پکې ناست و، حالانکې دی مشر نو، دی وخت کې د 20 کالو دی، دی ناست دی پکې د 27 سال 20 کاله عمر دی. چېرې ده سره موږ څوک وو، ځکه د رسول الله مبارک ته چا غږ هم نشو کولی، ولې د لوی خاندان سره و. بنو هاشم په قریشو کې د ټولو نه اول نمبر خاندان او بیا نیکه عبدالمطلب د حاجیانو خدمت به کو، د زمزم خدمت به کو، حاجیانو له ډوډۍ به یې ورکوله. د نیکه پلار هاشم لوی سړی تیر شوی دی، تره ابو طالب ډېر لوی سړی و، د خلقو به د هغه ډېر زیات عزت کو، په قوم باندې مضبوط و. نو خلق په دې سوچ کو چې هسې نه که دې مونږه تکلیف ورته ورسو د مخې نه اخوا کو نو د ده د قوم دشمني به څوک پالي، دا ګرانه خبره وه. نو دوی لګیا دي په دې سوچ فکر کې دي. نو دا عمر پاسې وی تاسو هسې اخوا دې خوا کوئ، زه دا دې ورځم، تاسو دلته نه مخ وځئ، زه د هغه نه سر پرې کوم او دلته یې درته اوس راوړم. اب پوه شه، د هغه قوم پوه شه او زه پوه شه، تاسو پکې منځه مه راځئ. زه پوه شه د رسول الله مبارک نوم یې واخیست، د هغه قوم پوه شه. دا خو په دې کار نه کېږي چې تاسو دلته ناست میټینګونه کوئ، دا دې ورالم. توره یې واخیسته او په لار را روان شو. نعیم ابن مسعود دا صحابي دی، خو پټ صحابي دی. دې وخت کې به صحابو ایمان راوړی و، ګڼو شمېر صحابو خو پټ به و، ایمان به یې نه ښکاره کو، د کافرانو زور ډېر زیات. هغه نعیم ابن مسعود دله په مخه ورغی، پې پوه شو چې دې سړي خو سره خو توره ده او دا خو خطرناک روان دی. وی عمره څه کې؟ یاره وی د محمد نه خلک تنګ دی صلی الله علیه وسلم، نوی دین یې راوړی دی، ټول قوم کې اختلاف جوړ کړی دی، پلار یو خوا دی، زوی بل خوا دی، او زمونږ ټول عمر چې پلار نیکه کم خدایان ته سجدې کول او عبادت کو، غوښتنې هم ترې کړي دي، وی دا ټول غلط دي، بس نن زما دا توره به یو نن به دې وي. او ورته وایي نعیم، وی عمره لږ سوچ وکړه، ته خو کشر یې، په دې عربو کې خو پټ مسلمان و، په دې عربو کې ستا نه ګوره لوی خلک شته، مشران شته په دې عربو کې، نو هغوی دا نه کوي او تا پې ورچوي. وی چپ، دا د هر چا خپل کار دی. وی ګوره عمره لوی قوم یې دی، د قوم مقابله یې ګرانه ده،
ابو جهل د قوم مقابله نشي کوله عمرو ابن هشام د ابو جهل نو عتبه نشي کوله چې لوی سردار دی عتبه او نو تبه سب مقابله وکي ابي ابن خلف او داسې لوی سرداران دی غي مقابله نشي کوله د بخته د هغه د قوم دشمنی په سر راړې د سکه بس په پوي شو ویل که معلومیږي نعیم لکه چې تم دغه په دینه او تور او چا تکړه هغه پسې ګواښ کو نعیم وته ما پریدا ما سکه ورشه چې ته د کم پیغمبر وجلو پسې روانه او د کمی ډیوی رڼا وجنې دا ډیوی رڼا چې کوم ډیوه وجنې دا غیر رڼا ستا د خور کور ته رسیدلې بس دې پوه شو پیغور عرب پیغور ډېر بد ګڼي لکه پښتانه چې څنګه پیغور بده ګڼي زموږ د پښتنو د عربو بعضې څیزونه یو بل سره ډېر جوخت او نږدې دي عرب مهمان نواز دي پښتون مهمان نواز دي او چې دا کم پښتون ځان ته پښتون وایي او شومپړه قیده کې د خپلو پښتواړو اثر نشته پښتون به وایي مهمان نواز ته پخوا په پښتنو کې دا شی نو چې میلمه به راغې نو میلمه ته به سترګې نه بندولې شوملې به یې پسکلې کچالان به یې پې خوړل مرچکی به په خوړه خو میلمه به خامخا پاله او دا د پښتنو صفت و پنجابی چې براغې نو هغه به د پښتون دا صفت کو چې پښتون مهمان نواز دی هغه شی لا عربو کې پرده پښتون کې پرده وا هغه شی لا او ځان ته وایي پښتون د پښتون لورې بربنډه ګرځي ښځې بربنډه ګرځي ښځې د لاس نه نیولي مارکیټونو کې بربنډه ګرځي نیمه بربنډه او لور او خورې په یو نشټو کې هلکانو سره یو ځای سبقونه وایي او په یو بینچو سره ناست دي دا پښتو نه ده پښتو به دا وه چې برقه به یې په سر وله پښتو به دا وه چې مضبوط غټ پړونې به یې په سر وه پښتو به دا وه چې جینۍ به واده شو ټانګه کې بتله نو شاته به څادر ورته تړلی و پښتو به دا وه چې جینۍ به ټانګه کې تله نو د کوچوان او د دې شاته سیټ په منځ کې به یې پرده تړلې وه دې ته به پښتو وایي دې ته پښتو نه وایي لکه دا مونږ چې کوم د نوم د پښتو کار د پښتو نه کوو کار د بې غیرتۍ کو پښتون غیرتي دی د پښتو معنا د پښتون غیرتي ده پښتون مهمان نواز دا غیرت په عربو کې مو دا په پښتون کې مو دا مهمان نوازي التم او دا دلتم ده پښتون بر سره کلک ولاړو ځان به وجه خو مرګري سره به ولاړو دا صفت ده عربو بهر کیف خبره دا ده چې هغه پیغور ورکړ وی ته چې د کمې ډیوې وجلو پسې ځې د هغې رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې بس دې خو پېښ شو بس ما وجنې ورشه خور پسې دې ورشه مړه بس چې پیغور یې ورکړه د پیغمبر مبارک یې پرېښوده نه خور کله لاړ چې خور کله لاړه هغې ځان پسې دروازه بنده کړې وه او استاذ ورله راغلی و قرآن یې ورته ښوه ځکه پټه وه ډېر سخت حالت و دغه پټ پټ به لګي په کور کې دننه به یو بل ته اسلام خو او که کم سړی به مسلمانېده نو ډېر په پټه طریقه به هغه خپل اسلام قبلو او چاته به غږ نه کو او دا د رسول الله مبارک تعلیم مو چې تاسو اوس غږ مه کوئ بس مسلمانان شئ او ښکاره اعلانونه مه کوئ او وخت به راشي چې که خیر انشاءالله ټول به کلو میدان ته روځئ که خیر ډېر په ګرانه اسلام راغلی زما ورونو ډېر په ګرانه او ډېر په اسانه زموږ نه روان دی راغلی ډېر په ګرانه دی تلې موږ نه ډېر په اسانه دی د ټولو نه مخکې د تلو ذریعه خدا ده چې دا مولیان یو بل سره اختلاف شو او د هغې دپاره نن موبایل زبردست شی دی بس یو ملا یو پسې کنځل کوه بل بل پسې کنځل کوه د یو ملا چې کم مریدان دي او شاګردان دي هغه بل ملا پسې په فیسبوک کنځل د ښځې لور کنځل ورته کوي دا تر دین خدمت کې خوار شي دا خو دین خدمت نه دی او د بل ملا چې کم شاګردان دي او کم مریدان دي بل ملا پسې په فیسبوک لګیا دی او د ښځې لور کنځل کوي قسم په خدای د ښځې لور کنځل هغه خبرې کوي چې په خولې نه راځي دا اول خو دلته دا غم جوړ کړه موږ ته انګریز دا چې کم خلک د علماو دشمنان دي علماو پسې خبرې کوي او کم مولا دي پسې دا ولاړ دي دا مولا هم د انګریز ایجنټ دی او دا قوم هم د انګریز ایجنټ دا مولا شعوري طور دی دته خو تنخواه میلاویږي او قوم غریبانان نه پوهېږي هغه ته تنخواه نه میلاویږي پستې پستې خبرې به کوي او ځان ته به میک لګولي
او خلق به وایي دا خو د قرآن و سنت او د دین او د فقه خدمت کوي میانس کې پکې یو دوه ټکي داسې راولي داسې چې د هغې نه به د حدیثو د انکار بین راځي هغې نه به د معجزاتو د انکار بین راځي میانس کې پکې داسې خبره وکړي چې کرامت د اولیاو نشته دو جمعې بیان درته ما وکړو منځ کې پکې داسې خبرې وکړي چې په تبلیغ پسې به هم خبرې وکړي او تبلیغي نصاب چې به پخوا ورته اوس ورته فضایل اعمال وي په هغې کې به هم نکتې راو بس ولې چې دا خو ټوله دنیا کې نن تبلیغ روان دی او ډېر خلک کافران خدای پاک مسلمانان کړل او ډېرو مسلمانانو ته الله پاک دین وښو او ډېرو ښځو ته خدای پرده وښوله دا خو د دې تبلیغ د برکته هغې خو دغه کتاب وایي نو چې دا کتاب یې بدنام کو تبلیغ به بدنام کو نو د دین خدمت به ختم شي نشي ختمولی نشي ختمولی انشاءالله دقسې یو ټکې به راولي اولیا نشته او خندا به ورپسې کوي ظالمان تبلیغی نصاب دا حدیث غلط دی دا غلط دا ورشه وګوره چې کم صحیح حرام دي هغې پسې نه لګې که ته دین خدمت کې نو نن په ملک کې چې کم بربنډتوب روان دي د ډېره دوکه که ته دین خدمت کې نن چې د فحاشۍ سیلاب دی ظالمه د ډېره دوکه بندو طلب طاغوتي طاقتونو ته که ته دین خلاف کې نن چې یهودیان کم په دنیا کې د اسلام خلاف سازشونه کوي دا غیره دوکه که ته د دین د خدمت کې او د دین خبره کې نو نن علماو کې تفریق مه پیدا کوه نن علماو پسې خو مه وازوه نن دین پسې تبلیغ پسې تصوف پسې خانقاه پسې اولیاو پسې او علماو پسې ظالمه خوله مه وازوه په دې دین کمزوري کېږي دا د دین ستنې دي ستنې د کمزوري کې چت کمزوري شو نن راشه چې کم بربنډتوب دی نن کم کو ایجوکیشن دی او بربنډ لکان جنکۍ په یونیورسټو کې سبقونه وایي او نن د عورت ازادۍ په نوم باندې کم مارچونه کېږي د دې خلاف روزه خبره وکړه نو ته دیندار یې بیا ته د دین خدمت کوې ته بیا د دین ټیکهدار یې مخکې به د قرآن پروتي او خلکو ته د قرآن ترجمه کوم نرمې پستې خبرې به کوې مخکې به د حدیثو کتاب پروتي او خلکو ته به دا ښکاره کوې چې زه د حدیثو خدمت کوم پستې خبرې به کوې مخکې به د فقې کتاب پروتي خلکو ته وایي زه د دین خدمت کوم او نرمې پستې خبرې به کوې او میانځ کې به پکې داسې خبره راوشغې داسې خبره چې به د معتزلو خبره عذاب د قبر خو روح له شته او بدن له خو نشته دا خو د معتزلو عقیده دا خو د قبر د عذاب نه یو قسم انکار دی دا څه کوې بې وقوفه کله به پکې داسې حدیث راوباسي چې د پیغمبر معجزه به ترې ثابتېږي او ته به ډز ورکې ته به چې دا خو د پیغمبر معجزه دا حدیث ضعیف دی په پیغمبر ضربه ولګوله ډز دې ولا ورکړه خو هر شي دا څه کې په کوم طرف لګې او ورپسې په سلګونو زرګونه خلک یې د هغه فالورز هغه لګي د هغه دفاع کوي نو هغه ته خو تنخوا میلاویږي د انګریز نه چې دین کې تفریق پیدا کا علماو پسې سپکې ووایه دین پسې سپکې ووایه او ګیري پسې تبلیغ پسې تصوف پسې عالمانو پسې او امام ابو حنیفه پسې او عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دی پسې سپکې په یو طریقه سپکوي هم ډایرکټ نشي راتلی د دین بنیادونه چې ونړېږي امام صاحب خو ډېر لوی سړی مونږ خو یې منو او جی دا خو مونږ د عزت خاوندو او د دین خو دا خلک چې وایي چې دونه عبادت یې کړی دی او دا خلک چې وایي چې دا دروغ دی یعنی په یو جامع هم صفت کې عمر ډز ورکوي زما وروڼو دا مې زړه سوځي چې د دې دین دپاره رسول الله مبارک څونه خدمت کړی دی دې دین دپاره صحابو په ځان قسم په خدای لکه چې میچن کې چې دانې ورکړي او د دین دا ودوړېږي دقسې صحابه دوړېدلي دي دین دپاره په څومره محنت راغلی دی موږ نه مفتو کې روان دی نن دونه بدعملۍ روانې دي فحاشۍ روانې دي دو نمبر څیزونه جوړېږي او هغه خرڅېږي حرامخوري روانه ده دو نمبر دې دپاره دې اصلاحي خبرې وکړي عوامو ته اصلاحي خبرې کوم عالم چې بیان کوي او د هغه خبرو ته لږ وږږدي اوس وایي دا قصې کوي هلکه پیغمبر قصې نه دي کړې حدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج هلکه قرآن شریف کې الله د موسی علیه السلام واقعې او قصې څونه ذکر کړي دي عیسی یو د موسی علیه السلام یو خبره څونه ذکر کړې ده د ابراهیم علیه السلام یې څونه ذکر کړی دا خو موږ ته مثال ولکم فی قرآن شریف کې الله وایي چې دې کې عبرت دی ترغیب پیدا شي خلک ویریږي دا دین پاک اسانه نه دی راغلی د مارونو قسم په خدای د رسول الله مبارک د مبارک مخ نه وینې بهېدلې دي غاښ مبارک مات شوی دی او صحابه په دغه تکلیف دین پټ پټ ساتلی دی مونږ ته رسولی او نن زمونږ د لاسه داسې روان دی زمونږ د ښځو د لاسه هم روان دی بې دینه دي رو رو بې دینه کېږي بربنډه کېږي د سړو د لاسه هم روان دی
او نن دغه لوبې روانې دي څوک یو ته کافر او څوک بل ته کافر او څوک د یو سپک او څوک د بل سپکه په کوم طرف مونږ روان یو خدای نیکبختو یو قرآن دی یو خدای دی یو رسول دی امام ابو حنیفه پیغمبر نه دی خو د قرآن و سنت نه مسلې رستی دي مونږ ته دین آسان کړی دی مونږ هغه پسې روان یو دا مونږ پیغمبر نه دی هغه د قرآن و سنت نه مسلې رستی دي زه نشم رستی ته نشې رستی ته د عوام زمیندار د قرآن و سنت نه مسلې رستی شي دی په دې پوهېږي چې د قرآن نه مسله راوباسم د حدیث نه مسله راوباسم خو د چا تابعداري به کوي که دا خلق بعضې راووتل او دا نفرتونه پیدا کوي زما دا شی نه لګي زه وایم چې یو قرآن یو دین یو رسول یو فقه شریعت د قرآن و سنت نه مسایل د امامانو ډېر لوی خدمت کړی او هر څوک چې لګي د قرآن سم خدمت کوي د تفسیر او د احادیثو سم خدمت کوي د فقه سم خدمت کوي زموږ د سر تاج تبلیغ والا رونه دي ډېر لوی همت کوي خانقاهونو کې پیران صاحبان دي د خلکو ډېره لوی اصلاح وکړه تسبیح خلکو له پلاسونو کې ورکړئ خلکو ته دین وښو خلک یې پاک د ګناهونو نه یو طرف ته کړل مدرسو کې علما لګیا دي درسونه کوي خلکو ته قرآن و سنت او علوم وښول او د دنیا خلک الحمدلله خدای پاک حافظان او عالمان جوړ کړل الحمدلله نن زموږ سره په مدرسو کې د طالبانو ځای نشته الحمدلله نن د قاریانو حافظانو ځای نشته الحمدلله دا د دې علماو برکت دی نو دا دین په ډېره مشکله راغلی زما وروڼو چې د هغه پسې ګواښ وکړه هغه له پیغور ورکړه لاړ د خور کور ته نو د خور دروازه یې وډبوله چې ودرېد او د قرآن اواز یې را دننه واورېده د قرآن اواز دا څه شي دا څه کېږي دا خو واقعي زما دا اوښې او زما دا خور مسلمانان شوي دي او چې اواز یې وکړه ور لرې کې نو جذباتي خو زورورم غصه ناکم خور یې پوه شوه استاذ ولا راغلی و حضرت خباب رضی الله عنه حضرت خباب ابن عرت دې غریب باندې ډېرې زیاتې سختۍ د دین لپاره تېرې شوې دا ځان لره د ځان له واقعات دومره سختۍ د دین دپاره چې په حضرت خباب ابن الارت تېرې شوي دي دا به چې ته بل ځای راته وویم هلګیا د قرآن ورته ښایي پټ وایي ته خو داسې وکړه چې چېرته پټ شه راځه ځکه هسې نه راننوځي او توره وسرۍ په تا غوزار ونه کړي او زه یې اوښیم او دی خور د مونږ سره به ګزاره کوو سره خو یې د کټ لاندې په کوټه کې پټ کړه چې ور اوازه یې کولو کړه به د اوښي سره مشتو ګریبان شو او د تورې په دې موټي باندې لګیا یې د اوښې وی حضرت فاطمه چې د خور وه هغه په منځ کې ورغله او د رور او د خاوند خلاصۍ کوي عمر له خو جوش و چې لاس یې اوچت کړ او د خور له شلق ورکړه په دې مخ یې وواله او دومره سخت غوزار یې ورکړه چې د هغې مخ وینې شو او هغې دار یې ووالې او هغه دار یې نیغ د عمر په مخ ور پرېوتې خورم د چا خور ده او ته عمره ما ورته لاس دې خلاص او توره دې تېره ځه تکړه شو دغه توره سره ده زه مسلمان یم زما دا خاوند مسلمان ده چې څه دې خوښۍ کوه او ویې ژړل یو د مور غېږه کې دواړو لتې والي د یو پلار او د مور دواړه ویني څنګه دله غوسه ور دی هغې له هم غوسه ورله سترګو کې اوښکې او وینه چې د عمر د خور د سترګو ته وکتل او وینو ته وکتل نو لی نرم شو خور بیا هم خوري توره کېښوده لاس یې د اوښې نه واغېشتل او وي تاسو سوې ما ته وښایئ نه نه ښایي ما ته راکې زه لږ وګورم تاسو سوې وی نه نه درته اورو نه درکو ته پلیتې ته کافرې چې دا خبرې شروع شوې نو استاد حضرت خباب پوه شو چې لاره بدله ده لاره بدلېږي هغه د کوټې نه راووت او عمر له آواز ورکړ ای عمره د خدای په خاطر د الله په خاطر د انصاف نه کار واله بې انصافي مه کوه ته چې د کم پیغمبر مرګ پسې روان یې د کم انسان ته یې وجنې هغه بېګا تا د جړلې دی خدای پاک هغه لاس اوچت کړی دی او دویا کړی دی د شپې خلک رال وایي د الله رسوله د عمر او د عمر نه تنګ یو عمر د ابوجهل نه و عمر د ده نه و دواړو نه ډېر تنګ یو صحابو شکایت وکړو نو رسول الله مبارک لاس اوچت کړ اللهم اعز الاسلام باحد العمرین یا خدایا په دې دوه عمرو کې یو مسلمان کا او اسلام پہ مضبوط کا الله
د ده نوم له تغلیب ورکه طالبان پې پیږي عمرین یې نه وي عمرین یې وي او د حضور پاک دعا وه او د زړه د درد دعا وه لګېدلې ده د هغې عرش سره ډغره والې ده عمره دا انصاف دی چې کم شخصیت ټوله شپه تاله جاړي او تاله د دعا کوي او تا د داسې دعا کوي چې دوزخ نه دې بچ کوي او جنت ته دې بوځي او د خپل رب سره د الله جوړ پیدا کوي او ته د هغه مرګ پسې ګرځې عمره د انصاف دی دا خو انصاف نه دی دې خبرې نورم نرم کړه واقعي دا زه څه کوم اول خو د یو خبرې تحقیق وکړه چې دا سړی په حق دی او که نه دی نو بیا توره اوچته وه دا خو معلومات نشي واله معلومات نه لرو خوله واضح دا څه کوې عمر انصاف نه کارواله چې دا خبرې اورېدله نو لږ نورم نرم شو وی ښه ده داسې وکړې ما خو توره کېښوده ما ته خو لږ ووایې که خور همغه غوسه ده اوښکې سترګو نه بیږي او سترګې سرې دي وینې ترې بیږي وی چې نه در کوم ته پلیتې وی څه وکړمه وی ولامبه زر غسلخانې ته ننوت کوزې لوټې ورته ډکې کړې او وی لامبل او چې څنګه راووته وی اوس خو راته ووایه نو د قرآن شریف یو آیت به یې ورته ووایه آمینو بالله و رسوله عجیبه اتفاق دی په خدای او په خدای په رسول ایمان راوړل او چې دا آیتونه یې واورېدل وی ما رسول الله مبارک له بوځئ ما بوځه د مکې کافران په دې تمه دي چې اوس به عمر موږ له د حضور پاک سر مبارک راوړي هغې خوشحاله دي لاسونه ټپوي هغې زنده‌باد نارې وایي او خوشحاله دي چې اوس به کار وشي که خیر عمر هم پې ور واچو دې پېښه او که قوم یې پېښه موږ له به یې سر راوړي چې بویه ته حضور پاک له هلته اطلاع رسېدلې وه چې د الله رسول عمر ستا مرګ پسې راوتلی اطلاع رسېدلې صحابه پریشانه دي ولې دا هغه وخت و چې د جهاد حکم نه دی شوی دفاعي جهاد هم لا نه دی که کافر د له غزار درکوي هم به جواب نه ورکوي صح حکم که کافر د پسې سپکوي جواب به نه ورکوي که غزار درکوي جواب به نه ورکوي زما د وروڼو د منځ کې درته یو خبره کوم الحمدلله تاسو ته پته ده چې زمونږ دویم چته مو اچولی شو برابر الحمدلله او پرون نابل ورځ ورته مونږ دغه جوړ کړل دا چوکاټونه دا سټیل چې هغه ښه چوکاټ هم وله قیمتي جوړ کړه 16 نمبر گیج د 18 نمبر گیج کې چې مونږ وایي سبا خرابېږي نه نو هغه باندې بلا پیسې لګېدلې ګورې مونږ سره پیسې نشته هم نه دي ورکړې بلکل نشته نو تاسو ته ما مخکې ویلي چې د چندو مندو کار نه کوم دغه تاسو ته وایم نو که دې ته چنده وایي او کار څه وایي دا خو تاسو زما مقتدیان یې تاسو ته وایم نو مونږ ښه کافي قرضدار یو په دې کې خو مونږ کار روان دی اوس پلسترې لاندې شروع دي او دلته کې ورونو کار پکې پاتې دی کار پکې ډېر پاتې دی لږ نه نو هغه تاسو مهرباني وکړئ لږ د زړه د اخلاص نه مدد وکړئ دا جومات هم دی او مدرسه هم ده ډېر لوی اجر دی او الحمدلله اوس پکې مونږه بره چت باندې منن پکې خلک ناستې کولاو هم کړه جمعې مانځه لپاره خو بیا هم پلسترې پاتې دي پرشونه پاتې دي ماربلې پاتې دي او ډېرې زیاتې پیسې لګي ورونه پاتې دي د ترکان ګلکان الله د اخلاص نه لږ غوندې تعاون وکړي یو زنانه ده د بار ملک ته د نوم د چا نه علم د بار ملک نه هغې زنانه او 1000 روپۍ بل اوس رالېږلي دي او څنګه یې رالېږلي خبرې د نوسو نه د جینکو ماشومانو هلکانو نه د یو بورې سیمټو پیسې را جمع کړي دي راکه یو بورې سیمټ پکې ته راکه یو 2 بورې ته راکه یو 3 د زامنو د انګیندو د نوسان وسو نه د یو 2 بورو پیسې را جمع کړي دي نو 1000 روپۍ غریب رالېږلي دي الله دې ډېره خوشحاله کړي الله یې د آخرت او د دنیا ګټې نصیب کړي او الله دې په خپلو بچو او په نوسان وسو خوشحاله کړي او د اخلاص دې الله پاک قبول کړي داسې بعضې نور دوستان دي چې هغې لږې لږې پیسې راولېږي یا داسې د ملک کې بعضې دوستان دي زه نومونه ځکه نه علمه چې بوټې نامناسبه ده بیا ریاکارۍ کې راځي نو د مهرباني وکړئ تاسو د زړه د اخلاص نه لږ تعاون وکړئ او که چا لږ سیمټ اخیستی شو موږ دپاره نو دا به هم ډېره ښې موږ ته سیمټ هم ضرورت دی او د نغدو پیسو کې هم قرضدار یو خو خیر د الله کور دی الله به یې جوړوي انشاءالله العظیم نو نور ګورې بار چندې که زما په نوم څوک هم غونډی دا زما اعلان وره که زما په نوم څوک هم چندې غونډی په کلي کې
یا په پاکستان کې یا بار ملکونو کې نو د دغه چندو په حق ابا زما طرف اما مال نه غونډي ځان نه به غونډي دا د بار مسافر هم ووري تاسو ته هم دقه دما आवाज دا چې کم دلته اعلان وکړ او که څوک د بار نه رالیږي نو ما ضرور نمبر ورکړی 0333 913 12 10 دغه نمبر دی بس نور که چام بعضې کسان زما نوم باندې چندې کوي چې دا غله مونږ جومات لغونډو او مدرسې لغونډو او خوري یې په خپله زما د چندو میشن نشته د بار چندې نه غواړم نه د ما الچي شته او نه د ما سفیر شته او نه مې چاته ویلي چې ما له چندې غونډې کوي بس دا اعلان دی ګورې ښه زه چندې دا کار نه کوم زه دا د خدای کور دی والله به جوړې انشاءالله او روان دی جوړېږي به که خیر نو زما په نوم که څوک هم چندې غواړي زما نوم استعمالوي نو تاسو مهرباني وکړئ ما ته ټلیفون کوئ چې داسې یو سړی کلکې نیسئ حکومت دی پولیس دی ورکوئ زما چندو سره نه لګي دغه صادر دی او دا تاسو مقتدیان یې او که څوک بار مسافر زما بیان اوري ډایرکټ رابطه کوي نو کوي دی نورې خبرې پکې نشته نو زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې دوی روان شو رسول الله مبارک هلته اطلاع رسېدلې وه چې د نبي علیه السلام د سر په دغه کې عمر راوتی دی نو دا دفاعي جهاد هم نو اقدامي هم نو لا دام نو کافر که غزار در کوي جواب به نه ورکوي که سپیغله در کوي جواب به نه ورکوي کنزل کوي غږ به نه کوي نو یره ګرانه اوس که دې راننوځې په حضور پاک غزارو کې څه به کوو نو دار ارقم کې و دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ د صحابي او کور حضرت ارقم د هغه په کور کې او پټ پټ پکې د دین تعلیم کېده هلته رسول الله مبارک دغه د چې دی پې ورغلل چې ورغلل عمر هم دی او ورسره اوښ هم دی او ورسره خور هم ده نو حضور او حضرت خباب هم دی نو نبي هم څه ناڅه پوه شو چې خیر انشاءالله په بد نیت نه دی او صحابه د الله رسول دغه دی عمر راغی نوم خو یې نوم وکړ رسول الله مبارک صحابه ته فرمایل وی تاسو به یو کس نه ورده زه ورځم که په ښه نیت راغلي مرحبا به ورته وایم اهلا وسهلا په خیر به ورته وایم خوشحالۍ باندې به ستا استقبال کوم او که په بد نیت راغلي د ده په توره به ردنه د ده را سر وه ځکه حضور پاک متعلق صحابه فرمایي چې ما رأینا اشجع منه موږ د حضور پاک نه بهادر شخصیت په مخ د ځمکه بل نه دی لیدلی د دین خدمت دا په بهادرۍ کې دا په بیکارتوب نه کېږي دا په بهادرۍ کې ورمخکې شو رسول الله مبارک او صحابه پریشان دي او چې ورمخکې شو حضرت عمر یې د دې ګریوان نه ونیوه وایي په څه نیت راغلی وایه عمره عمر آواز ورکوي د الله رسوله د ایمان او د اسلام په نیت ما ته ایمان وښایه د اسلام په نیت راغلی صحیح په دې کور کې چې څومره صحابه ټولو د خوشحالۍ نه وي الله اکبر الله اکبر الله اکبر او رسول الله مبارک وته کلمه شهادت خوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او رب العالمین مسلمان الله مسلمان یو لوی جشن شو په کور کې د حضرت عمر فاروق غوندې شخصیت نه وروستو چا تپوس وکړی عمره چې حضور پاک ستا لاس ګریوان ته واچ خپل لاس ستا ګریوان ته واچ دې وخت کې د څه حال وی قسم په خدای سر ویښتونه واخله د خپو د نوکانو پورې مې د وجود نه خولې وبهېدې د چا لاس و خوشحالي شو الله مؤمن او فوراً حضرت ابن ماجه کې حدیث ته حضرت جبریل علیہ السلام د اسمان نه راکوزیږي او رسول الله مبارک ته څه وایي استبشر اهل السماوات باسلام عمر نن په اسمانونو کې فرشته خوشاله دي یو بلتا مبارک مبارک ابشر 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 عمر مسلمان شو دا الله فرشته نن خوشاله دي نن اسمانونو کې دا به زه تعبیر وکړم نن اسمانونو کې جشن او خوشحالي ده او فرشتې خوشحاله دي چې الله عمر غوندې سړی مسلمان کړي د حضور پاک دعا او د خورې او د مسعود او د خورې او د اوخي د هغوی محنتو
او د رسول الله مبارک دعا وا چې خدای اسلام کې وردن نکو. عبدالله بن مسعود سوی ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر، وی چې کله مسلمان شو عمر نو مونږ خدای پاک کلک او مضبوط کړو. او رسول الله مبارک ناشنا دعا ولکای اللهم اخرج من قلب عمر ما فيه من غل وابدله ایمانا. واہ واہ یا اللہ دا عمر په زړه کې چې کوم دین سره حسد او بغض پروت دی یا الله هغه ته لرې کې او دغه بغض حسد په ځای زړه کې ایمان وردن نه کا. مونږ هم دا سوال کوو چې یا الله که زمونږ په زړونو کې دین کمزورتیا پرته وي او الله زمونږ په زړونو کې د دیندارو خلکو سره بغض پروتي او د علماو سره بغض پروتي او صالحینو سره بغض پروتي، یا الله زمونږ د زړونو نه هغه بغض وباسه او الله د هغې بغض په ځای زمونږ په زړونو کې ایمان وردن نه کړه. دا سوال کوي. او د ټولو خپلو دوستانو شاګردانو او چې څومره زما تقریرونه اوري ټولو ته هم چې د علماو سپکې بنه وایي، بد بنه وایي او مهرباني به کوئ، د دین خلاف به نه کوئ، د اولیاء او د خانقاهونو به هم عزت کوئ او د تبلیغ والا به هم عزت کوئ. او چې څوک د دین په کومه شعبه کې دین ډېرې شعبې دي خدمت کوي او محنت کوي چې بس د کېږي کوه او بد به نه وایې. بغض به مسلمان ته نه ساتئ، عالم ته به نه ساتئ. رکوټ عالم دی ولی نه دین کې به بغض به نه ساتئ. اهل سنت والجماعت دا ښکلې دا عقیدې سره خدای پاک په زړه کې ایمان کلک او نصیب کا سره زما دا د الله نه سوال کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضور پاک ته سوی بہادر خدای کنه وی دا الله رسوله وی دا دین ایمان خو حق مذهب دی وی او بالکل نو وی دا پټ ولې دلته موږ ناس وی دا الله حکم لا نه دی شوی وی بس خو ور لما له اجازت راکا لال د مکه کافران پته مې دي چې اوس به حضور پاک سر وروړي او ورتلو سره بیت الله خوا کې ودرېد او تورې داسې په هوا کې له هر وکړه ویړه قوله وی که څوک مې پیژني خو ښه که نه پیژني انا عمر بن الخطاب زه عمر یم او ما ایمان راوړه مسلمان شوم که دا چا لاس کې زوري را میدان ته دي شي هلکه دا تلې څه پسې و دا وشو څه د حضور پاک کافرانو جادوی پې وچلې جادو پې وچلې جادو نه د رسول الله مبارک دعا وچلېدل جادو نه د الله رحم پې د پاسه راغی جادو نه د الله برکت پې راغی جادو نه هغه ته جستجو وکړله چې هو واقعي ګورم چې دا حق دی که نه نو چې څوک هم دا سوچ وکړي نو بیا الله ایمان ور نصیب کوي هغه نه الله یو وستي جوړه نو لقب د فاروق ورته میلاو شو عمر فاروق او څوک وایي چې دا د فاروق لقب د بلې واقع نه پیښ دی مدینه منوره کې یو ځل د یو یهودي او د منافق په منځ کې سره جګړه شو څه په مال باندې فیصله راوړه حضور پاک له نو یهودي په حق او دا منافق چې ونه په ناجایز او نو په غلط او نو حضور پاک د یهودي په حق کې فیصله وکړه منافق عقیده چې په خپل مسلمان دی ولنه کافر منافق چې باره وته یهودي ته وی راځه دا فیصله زمانه د خوخه زو دا فیصله مونږ پر رسول په عمر کوو منافق دی خیالو چې عمر به زما ظاهري اسلام ته وګوري نو ما لپاره فیصله وکړي اسلام کې دا نشته اسلام کې به سوچه فیصله کې د حق فیصله وکړي طرفداري په اسلام کې نه بیا چې لاړل څنګه عمر رضی الله عنه ته دروازه وانه نو هغه بار ووت وی څنګه راغلی وی دا زمو دا منافق ته زمو د فیصله وکړه یهودي ورته وی صاحب اوس مال مونږ له حضور پاک فیصله وکړه خو دې هغه د هغه نه منې تاله راوستم هغه منافق ته وی داسې ده حضور پاک فیصله کړې او هغه کړې ده خو وی نو په ما کوي وی او وی دا راوځم د کوم فیصله بس کور ته ننه تورې راواغېسته خلخلې پې ووه او بار راوته منافق له یو ډز ورکه سره ته خوا غوردو وی چې څوک د حضور پاک فیصله نه مني او د هغه د فیصلې نه پس مال فیصله راوړي زه به هم دغه فیصله کوم دې ته بهادر انسان تکړه سړی دا شپ والا او شپ والا مسلمان پکې نشته نن ډېر خلک د حضور پاک پسې لګیا دي بد ردې وایي د هغه د مبارک او حدیثو بد وایي
او مونږ ورسره خاندو یې مونږ د هغې خلکو هم په فیسبوک فالوور یو دا اسلام دی دا دین دی نر سړی مې لګي په دین کې کلک سړی مې لګي اشد الناس اشدهم فی امر الله عمر دا خدای په دین کې سخت انسان سخت موقف دا حضرت عمر رضی الله عنه بهر کیف هغه د منافق رشتہ داران لاړل نبی علیہ السلام چې عمر زمونږ سړی وجل عمر یې راوغوښت رضی الله عنه وی دا ولې وی صاحب ستا فیصله ونه منله او بیا مال راغی نو ما دوی عمره ګوره لږه زوره نه به دې ورکړې وه پوه کړی به دی نو مړ دی که وی د الله رسوله که دې نه پس هم ستا فیصلې ته سپک ګوري او نه منې او مال راځي همدغه چل به ورسره کوو زما په اړه کې دویمه نشته دو نمبري مې نه لګي زمونږ د پښتنو خبره دو نمبري مې نه لګي دغه یو خبره ده اوس خدای عمر سره به څه کوي الله قرآن کې ایت نازل کړه فلا وربک لا یؤمنون فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما استا فیصله څوک نه مني او هغې ته زړه تنګ کي دا مسلمان نه دی هغه به مسلمانې چې ستا فیصله ومني خلاصه دا چې عمر ښه کړي نو څوک وایي چې د دې وجې نه دې ته د فاروق لقب ورکړی شي حق او باطل د یو بل نه جدا کوونکې او د حق مرستیال او د باطل مقابله کوونکې حق له غلبه ورکوونکې او بیا زما وروڼو وی مونږ ښکاره مونځ نه شو کولی د بیت الله په مخ کې عبدالله بن مسعود وی او چې عمر مسلمان شو نو مونږ ښکاره مونځونه شروع کړل او چې ده کله هجرت کو خبر یې دی ناشنا هجرت یې دی چې هجرت یې کو ځان سره ملګري واغېستل 60 کسان او لاړ د بیت الله رې طواف وکړو 60 کسانو ورسره د بیت الله رې طواف وکړو او کافرانو له یو چیلنج ورکړو چې موږ دا د مدینې ته ځو او ستاسو مخکې هم طواف وکړو که چا کې همت یې را میدان ته دي دومره بهادر انسان ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي چې سراج اهل الجنة ان عمر سراج اهل الجنة چې د جنتیانو ډول به عمر فاروق ډول یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دته وی عمره معراج واقع ورته ذکر کوي حضور پاک وی باره چې جنتونو کې ګرځېدم یو ډېر شاندار محل د سرو زرو قیمتی محل خشته اعلی مخکې ورسره وله بیا د خشته اوبې وې نو ما تپوس وکړو چې دا محل د چا دی وی لرجل من القریش د قریشو د یو سړي دی ما زه قریشي یم که نه وی ستا نه دی دا ستا د یو امتي دی ما وی د چا دی وی د عمر ابن الخطاب د عمر محل دی وی عمر ستا غیرت را مخکې شو چې ته به غیرتي سړی هسې نه وی چې زما کور ته زما اجازت نه بغیر ولې دننه شوې نو وردننه نه شوم که زړه مې کېده چې وردننه شوې نو عمر د خوشحالۍ نه وجړل ابکا غارو یا رسول الله اوهو په تا به ما غیرت کوه چې ته خو ننوتې وې زما دې کور ته برکتې شوې یو ځل حضور پاک وفرمایل بینما انا نائم اتیت بقدح من لبن ودوم ماله په یو لوښي چا راوړه فشربت منه ما ته پې وڅښل واتیت فضلي عمر بن الخطاب او چې کوم زیاتي شو مې حضرت عمر له ورکړه ما وڅښل بیا عمر وی د الله رسوله تعبیر یې څه دی دین یې تعبیر دی العلم علم یې تعبیر دی یعنی عمر ته په خوب کې پیغمبر مبارک پیغمبر خوب وحی وي الله خولی دی چې ستا یو خاص قسم علم خدای پاک عمر له ورکړی دی او بالحدیث د بخاری دی وی زه دوم خوب مې لیده نه وی ما خلک ولیدل الله دا صحابه په ما را پیش کړل وی کمیسونه اچولي چا د نامه پورې سینې پورې چا د هغې نه لاندې چا د کونډو پورې او عمر پسې کمیس راښکې شو وی د الله رسول تعبیر یې سره وی دین ماشاءالله عمر پیغمبر په خوب کې حضور پاک لیدلی دی چې دین ورپسې راښکې شي د دین یو خاص آثار مراد 22 لاک مربع میل علاقه دا د فتح کړی دا د عمر زمانه
بار کې دا چونکې د انما الاعمال حدیث راوی دی نو د راوی د حالات او عمر یو لوی شخصیت هم دی دا راته ترغیبا ذکر کوم نو څه پکې پاتې شو ان شاء الله که ژوند و آینده جمعه کې به راته ذکر کوم دعا وکړئ زمونږ د جمعه سره چې چا امداد کړی دی مخکې هم اوس هم الله ته د هغې بدلې وله په دواړه جهانه ورکړي بعضې زنانه دي زما وروڼو هغه زما د خویندو سره کور والا سره زنانو سره رابطې کوي څوک راغلي دي کور ته او دعاګانې غوښتلې دي موږ د یو نوم نشو اخیستی کومه زنانه چې د دعاګانو طلبګارې دي او دعاګانې غوښتلې دي یا د ټلیفون په ذریعه یا بالواسطه الله ته دعاګانې قبوله کړي مقاصد شرعیه پوره کړي او د فتنو آفتونو نه وساتي او دغه یو خور چې دا بار مکنه مدرسې له پیسې را لېږلې دي او یا 1000 روپۍ دعا وکړئ چې هغې له الله په دې کې برکت واچي او د ټولو بچو وسو دا صدقه الله په قبوله منظوره کړي الله مزید وسو توفیق هم ورکړي نور هم چې د جمعه سره چا مدد کړی دی د دې کلي علاقې یا د بار مسافرو الله خیر او برکت نصیب کړي خصوصا د مسافرو ترونو دعا کوي نن سبا د بار مسافر په ډېرو مشکلاتو کې دي د کورونا د وجې نه فلایټونه هم بند دي هلته په کاروبار هم ډېره سر غورځېدلی دی ډېر غریبانان محتاج دي نو د بار د مسافرو ته دعا وکړئ چې الله پاک مدد وکړي الله ورته سفر زندگی اسانه کړي الله د پریشانو نه په امن کې وساتي هر دې قرضونه خلاص کړي او له په رزقونو کې برکات واچي مردگان دې الله پاک وبخښي د مسلمانانو څونه مردگان دي رب العالمین دې ټولو مغفرت نصیب کړي او موږ له خدای په موږ د دیر بابا جی دا دارالعلوم حقانیه کوړه خټک د هغې ورور وفات شوی هغې ته دعا وکړئ مولانا ډاکټر عبدالرزاق اسکندر صاحب وفات شوی د ټول وفاق صدر و چې الله مغفرتونه نصیب کړي او الله پاک وارثانو له صبر ورکړي چې څومره بیماران دي رب العالمین ټول له شفا ورکړي زموږ یو خاص دوست دی د پیښور او نن سبا هغه ناصر باغ روډ باندې اوسېږي زه نومونه نه اخلم بده ده هغې یو ورور بیماره دي دعا ورته وکړه چې الله شفا ورکړي الله روغ صحت یې نصیب کړي الله روغ صحت یې نصیب کړي والد صاحب هم بیمار دی راغلی هم دی دلته الله دې وله روغ صحت ورکړي عافیت چې څومره بیماران یې الله تا ایوب علیه السلام بیدارو جوړ کړی یا الله پاک ته بیدارو جوړ کړي بعضې نور دوستان دي د دې چار څه دی هغې هم دعا غوښتې بالواسطه نو هغې ته هم دعا کوي چې الله برکتونه نصیب کړي او د فتنو آفتونو خدای پاک په حفظ و امان کې وساتي کوم دوستان چې د جمعې مانځه له راغلي لرې لرې ځای نه راغلي دي غریبانان د ډېر لرې لرې ځای نه پېښور هغه شیرګړ علاقو سوات نه خدای په یو قدم اجر ورکړي دې د زړه مقاصد پوره کړي د فتنو آفاتو نه محفوظ کړي د چا بچي نه الله بچي ورکړي د چا نارینه اولاد نارینه اولاد ورکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين